أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. سورة آل عمران مدنی سورت ده، مدینه منوره کې نازل شوی ده. ترتیب د قرآن کې دا سورت دریم نمبر ده. د دې نه مخکې سورت فاتحه، ورپسې سورت بقره، او دریم سورت دا ده سورت آل عمران. او په ترتیب د نزول کې دا 11 کم سلم ده. د سورت انفال نه وروسته نازل شوی ده، د سورت احزاب نه مخکې نازل شوی ده. په دې سورت کې آیتونه 200 دي او رکوعات پکې 60 دي. دې سورت کې کلمات 3480 دي او حروف پکې 14520 دي. د سورت آل عمران ورته ځکه وایي چې په دې کې د عمران د کډې او د کورنۍ ذکر دی. لکه عیسی علیه السلام، یحیی علیه السلام، مریم او د هغې مور. عمران چې دی دا د مریم پلارو، او حنا بنت فاقوزه دا مور ده. د هغو ذکر دی او د هغه د زوی د عیسی علیه السلام، بیا د هغه د ترور د زوی یحیی علیه السلام. د دې خلقو تذکره ده پکې، ځکه ورته سورت آل عمران وایي. د دې نه علاوه نور نومونه هم شته. د دې ته سورت الزهرا هم وایي، چمکدار سورت. په ورځ د قیامت به دا د ویم چې دپاره رڼا. سورت الامان دا ورته هم وایي، ځکه چې دا سورت څوک لولي نو هغه به بچ کېږي، د عیسی علیه السلام په مرتبه کې به غلطي نه کوي. دارنګې د پیریانو، شیطانانو، د مارانو، د لړمانانو د دې نه محفوظ وي. کنز القرآن ورته هم وایي، د قرآن خزانه. په دې کې داسې رازونه دي چې په هغې باندې عیسی علیه السلام شان پېژندل کېږي. حدیث کې هم راځي نعمه کنز السعلوقي سورة آل عمران یقوم بها فی آخر اللیل. دا ښه خزانه ده د مسکین او فقیر سړي. سورت آل عمران چې په آخر د شپه کې قیام کوي، په دې باندې تهجدو کې لولي. سورت مجادله ورته هم وایي، ځکه چې په دې کې اول 83 آیتونه چې کوم دي هغه د نجران نه نصارا راغلي او د مناظرې لپاره د هغو په رد کې نازل شوي دي. سورت الاستغفار ورته هم وایي، ځکه چې په دې کې استغفار ذکر دی، والمستغفرین بالاسحار. سورت طیبه ورته هم وایي، پاک سورت، ځکه چې په دې کې د پاکانو ذکر دی. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. په دا کې دغه پاکو خلقو ته اشاره ده. قرطبي وایي چې دا په اجماع د مفسرینو سره مدني صورت دی. اولني 83 آیاتونه دا د نجران د عیسایانو د وفد د هغوی په هکله نازل شوي دي. او دا وفد چې دی مدینه منوره ته راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د هجرت 9 کالو. بیا د دې صورت ډېر شی فضایل دي. نبی علیہ السلام فرمایي دا سورت بقره، سورت آل عمران دا زده کوي. دا 2 ښایسته رڼاګانې دي. په ورځ د قیامت به دا د خپلو لوستونکو دپاره وریځي، یا د مرغانو د وزرو خورونکو په شانتې سورې به کوي. دا شانتې بل یو حدیث کې هم راځي چې د قیامت په ورځ به قرآن او د قرآن والا راوستی شي. نو چا چې په دنیا کې په هغې باندې عمل کو نو هغه به مخامخ کړی شي. نو سورت بقره، سورت آل عمران به د هغوی نه مخکې ځي. بیا نبي علیه السلام د دې دواړو سورتونو مثال بیان کړ چې دا گویا کې 2 وریځې دي، یا ګڼ سوري دي، یا هغه مرغان دي چې هغوی وزرې خورې کړي او د صف په شکل کې هغه رواني، د خپلو لوستونکو د طرف نه به دوی دفاع کوي. یا بل یو روایت کې راغلی چې یو سړي په یو صحرا کې په یو کنده کې شپه شوه. نو هغه وادي او هغه کنده چې وه هغه د مارانو نه ډکه وه. نو د هغې په غاړه 2 راهبان اوسېدل. نو هغوی وویل
دا سړی به هلاک شي. نو دوی سړي سورت آل عمران لوستل شروع کړو. نو هغه کسان ووي چې دوی یو ښکلی سورت ولوسته، نو کیدای شي چې دوی بچ شي. نو سهار چې کوم دی روغ رمټ دی د هغه ځای نه ووته، الله پاک د دې په برکت باندې بچ کړو. یا بل یو حدیث کې راځي چې چاته سبعه طوال، یعنی دا اولني 7 سورتونه چې دي دا یادي، نو دی کامل عالم دی. او نبی علیہ السلام فرمایي چې آل عمران د جمعې په ورځ باندې ولوسته نو تر شپې پورې به دته ملائک دعا کوي. اوس ربط د دې د مخکې صورت سره چې کوم دی د صورت بقره سره هغه دا دی چې هلته د یهودو اصلاح مقصد وه او دلته د نصاراو اصلاح مقصد ده. هغې کې ډېر تذکره د یهودو شوې ده، او په دې صورت کې غټه تذکره چې کوم ده هغه د نصاراو کېږي. بل ربط دا دی چې د هغه صورت بقرې په آخر کې دا آیاتو فانصرنا علی القوم الکافرین، یا الله زمونږ امداد وکړي په خلاف د قوم کافر. نو دلته د هغې مصداق ذکر کوي چې هغه دا یهود او نصارا دي که نه، چې هغه د الله لا اله الا هو الحي القیوم مسلې نه منکر دي، د الله پاک د ربوبیت او د هغه وحدانیت نه مني، جنګ جګړې کوي د مسلمانانو سره، دا کافر دي. نو خدای موږ له بری راکړي په دغه یهودو او نصاراو خلاف. اسمی مناسبت دا دی چې فاتحة امرنا ایاک نعبد ولا نعبد البقرة کما عبدتها اليهود ولا نعبد آل عمران کما عبدتهم النصارى. زمونږ اولنی امر دا دی، فاتحه د امر زمونږ دا ده چې یا الله موږ ستا عبادت کوو، عبادت موږ د بقرې نه کوو، سورت بقره نو د بقرې د غوا عبادت نه کوو لکه څنګه چې یهودو د هغې عبادت کوو. موږ عبادت نه کوو د آل عمران لکه څنګه چې عبادت کوو د هغې نصاراو. نو فاتحه شوه، ورپسې سورت بقره او بیا سورت آل عمران. شان نزول کې مفسرینو دا خبره لیکل ده چې دا آیاتونه د نجران د نصاراو په باره کې نازل دي چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغله مدینې منورې ته، دا 80 کسانو په آن بان کې، دوی په نسبت شریفان چې کوم دی هغه 14 کسانو، بیا 3 کسان چې دي هغه دوی مشرانو، یو عاقبو دا د دې قوم امیرو او صاحب رای صاحب مشوره سره نوم د عبدالمسیح عاقب به ورته وي. دویم سید دا په اجتماعات او مجلسونو او په سفر او په دې کې مشر و، نوم یې اصل کې ایهمو د سید بن مشهور. دریم سړی هغه ابو حارثه بن علقمه، دا د بکر بن وائل د قبیلې نه او دوی عالمو دیني مشر و. دوی نبی علیه السلام ته د مازدیګر د لمانځه نه وروستو ورغلل، نو ډېرې ښکلې کپړې اچولې وې، واسکټې، کوټونه او چوغې دا یې اغوستې وې او سازر یې په سر کړ وې د ښکلې قیمتي کپړې نه. صحابه کرام وایي چې د دوی په شانتې ښایسته او رعب او دبدبې والا کسان موږ چېرته مخکې نه و لیدلي. نو مازدیګر نه وروستو د مسجد نبوي ته داخل شو، نو لمانځه وخت شو، نو دوی په مسجد نبوي کې مشرق طرف ته ودرېدله، مخې نورخاته ته وګرځاوه. نبي علیه السلام صحابه کرامو ته ویل پرېږدئ چې څرنګې مونځ کوي هغه شانتې پرېږدئ. نبي علیه السلام سید او عاقب ته وویل د اسلام دعوت یې ورله ورکړ چې تاسو مسلمانان شئ. بحث یې ورسره شروع کړو. نو دوی وویل چې موږ خو ستا نه مخکې مسلمانان شوي، موږ اسلام راوړلی. نبي علیه السلام ورته وویل کذبتما یمنعکما من الاسلام ادعاؤکما لله ولدا وعبادتکما الصلیب واکلکما الخنزیر. تاسو دروغ وایئ، ستاسو د اسلام نه مانع چې دی هغه ستاسو دا خبره ده چې د الله دپاره زوی دی، او تاسو د صلیب عبادت کوئ، د هغه پانسی شکل د ضرب په شان اکراس د هغې عبادت کوئ، او تاسو خنزیر خورئ. دا ځکه چې تاسو د الله لپاره اولاد ګڼئ. نو هغه وویل چې عیسی علیه السلام د الله پاک ولد دی او نایب دی، او که نه نو بیا د هغه پلار څوک دی؟ دې کسانو نبي علیه السلام ته وویل. نو ټولو د نبي علیه السلام سره د عیسی علیه السلام په باره کې داسې جګړه شروع کړه. نو بعضې علما وایي چې دا دو دلیل ونیو د انجیل د یا عبارت چې په هغه کې د عیسی علیه السلام دپاره د ابن لفظ استعمال شوی، او د الله دپاره چې کوم دی هغه د پلار، آسماني پلار دا لفظ استعمال شوی.
نو ابن چې کوم دی هغه مختلف معنی دي. ابن زوی ته هم وایي، ابن چې کوم دی هغه چاته ویل کېږي چې هغه محبوبي دوستي خپلي هغه ته هم ویل کېږي. نو د دې وجې دا بحث شروع کړو چې دا عیسی علیه السلام د الله پاک زوی دی، نعوذ بالله منها، او الزام یې ولګاو په مریم باندې. دا مریم چې دا د الله پاک بیبي ده، دا د هغې نه پیدا شوی دی. نبی علیه السلام دوی ته دلیلونه پیش کړه. نبی علیه السلام ورته وویل تاسو ته معلومه ده چې هر بچی چې دی هغه د پلار سره مشابه وي. نو هغه وویاو. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې تاسو ته دا معلومه نه ده چې زمونږ رب چې دی هغه د هر شي تدبیر کوونکی دی، حفاظت کوونکی دی، رزق ورکوونکی دی. نو دوی ویل دغسې ده. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو ته دا معلومه نه ده چې په الله تعالی باندې په ځمکه او په اسمان کې هیڅ شی پټ نه دی. نو دوی ویاو ټیک ده. نو بیا وفرمایل چې آیا زمونږ رب عیسی علیه السلام له د مور په رحم کې شکل او صورت نه دی ورکړی؟ حال دا دی چې الله پاک خو نه خوراک څښاک کوي، نه چې کوم دی هغه ته د خوب او د تقاضي ضرورت پیښیږي. عیسی علیه السلام خپلې مور په خېټه کې هغه نو ګرځولی او بیا زیږولی نه، لکه څنګه چې یو زنانه ماشوم هغه زیږوي، هغه بیا خوراک څښاک کوي، قضا حاجت ته هغه د هغه ضرورت وي. نو دا صفتونه چې کوم دی خو په الله کې نشتی. الله پاک د دې خبرو نه منزه دی. نو دوی غلی شو. نو دا صورت نازل شو، صورت آل عمران، دا 83 آیاتونه تقریبا دا نازل شو. نو دوی وی چې ته د عیسی علیه السلام په باره کې وایي چې دا د الله پاک بنده دی، نو دا خو د الله پاک بېعزتي ده. هغه خو د الله پاک ابن دی، د الله پاک زوی دی، نعوذ بالله منها. نو الله پاک دا صورت نازل کړ چې د الله زامن نشته، عیسی علیه السلام د الله پاک بنده دی، الله معبود دی، اله دی. اله او معبود هغه عیسی علیه السلام نه دی. او دا د متشابهاتو نه دي دا الفاظ، دا تاسو چې وایي ابن الله وغیره. لکه یو سړی چاته ووایي زویه بچیه دا کار وکړه، نو د دې مقصد دا نه چې ته زما نه پیدا شوې، خو هغه د شفقت په طور باندې هغه کس ته وایي ابن، د ترحم په طور باندې هغه ماشوم ته وایي چې ته زما زوی، نور خو د هغه نه پیدا شوی نه وي. نو دا متشابهات دي. نو په دې صورت کې د متشابهاتو د محکماتو ذکر دی. بعضې خلق چې کوم دی هغه کګلیج کوي په دې کې، کوم چې محکمات دي د هغې واضح الدلالت یوه معنی نو هغې ته نه ګوري، بلکې متشابهات هغه الفاظ چې د هغې معنی ډېري او غلطه معنا مراد کوي او د الله پاک مراد بله وي، دغه اهل زیغ دي، دا کګلیچ واله دي، د دوی زړونه کاږي. نو په دې صورت کې چې کوم دی هغه دغه خبرې دي، د هغوی جوابونه دي، او د عیسی علیه السلام عبدیت چې کوم دی د هغه بندګي هغه به ثابتوي، او د هغو د شبهاتو چې کوم دی جوابونه به ورکوي. بیا دوی سره ډېر زیات بحث کړی و. بیا آخر کې ورته ووایي چې که نه منئ تاسو نو مباهله به وکړو، مباهله خیري به وکړو، خیري، چې څوک په حق یې الله پاک د هغه کامیاب کړي، چې څوک په ناحق یې الله د هغه تباه برباد کړي. راځئ. نو د دې دعوت چې نبي علیه السلام له ورکړه، نو دوی وی موږ ته یو ورځ مهلت راکړه. نو نبی علیه السلام تاسو ته مهلت شو. نو سبا نبی علیه السلام د ځان سره علي رضی الله تعالی عنه، فاطمه رضی الله تعالی عنها، حسن او حسین رضی الله عنهما دوی راوستل، او په دوی پسې جواب ورکړي چې راشئ اوس. نو دوی موږ خپل منځ کې مشوره کوو، بیا درځو. نو چې مشوره یې وکړه، نو ویې چې دا په حقه پیغمبر دی، د ده سره دا مباهله کول ځان تباه کول دي، نو موږ د ده سره مباهله نه کوو، انکار یې وکړو. نو بیا وی چې بخاري کې دا حدیث دی چې نبی علیه السلام ته وی چې تاسو موږ سره یو امین امانتګر سړی هغه ولېږئ، او موږ به هغو له څه ورکړو، صلح یې ورسره وکړه، جزیه چې کوم دی هغه قبول او ټکس یې قبول کړو. نبی علیه السلام د جزیې دپاره هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه هغه ولېږه، وی دا امانتګر سړی دی، دله به جزیه ورکوي. نو په هغوی جزیه مقرر کړه، ټکس یې مقرر کړو، تقریبا 200 کپړې وي او دغه شانتې کجوري او پیسې نغدي دا یې پرې مقرر کړي، دا به ورکوئ. او نبي علیه السلام فرمایل که چېرته دوی مباهله کړی وی
خیري کړی دی، نو دا کنده به په دوی باندې د اور نه ډکه شوې وه، اور به رابهېدلی په دې کنده کې. بل روایت کې راځي چې لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلی الله علیه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا. دې خلقو مباهله کړی د نبی علیه السلام سره، نو دوی که واپس شوی وي نو نه به مال و نه به اهل و، هر څه به تباه شي. نو د دوی سره دغه صلح هغه چې کوم دی هغه وشوه. نو دا صورت چې دی د دغه نصاراو د نجران چې یمن په بارډر باندې یو ځای دی، یمن ته نږدې نجران، دا هغه ځای نه دا نصارا راغلي او د مدینې او خواوشا کې دې اطرافو کې یهود پاتې کېدله او په مکه کې مشرکانو، او په دغه علاقه کې چې کوم دی د یمن او دغه علاقو ته نږدې بیا نصارا د عیسی علیه السلام امتیانو دا به پاتې کېده. نو کله چې هغو ته پته ولګېده چې مدینه کې یو سړی پیدا شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نبوت دعوه یې کړې ده، نو په مناظره پسې راغله او دغه قصه تاسو ته بیان شوه. نو دا صورت چې کوم دی د هغوی په رد کې نازل شوی دی. الف لام میم، الله پاک عالم دی په معنا د دې حروفو. په دې باندې بحث چې کوم دی د سورت بقرې په اول کې شوی، دا د حروف مقطعاتو نه دي، د دې په صحیح مطلب او معنا باندې الله پوهېږي او د الله رسول د الله رسول صلی الله علیه وسلم چاته د دې معنا نه ده ښودلې. الله لا اله الا هو، الله دی نشته لایق د عبادت مګر دغه یو الله دی. الحی، ژوندی دی همیشه، القیوم، انتظام چلونکی دی د ټولو کائناتو، ژوندی دی په هغه باندې فنا نه راځي. نو په دې کې اشاره ده دې ته چې عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه باندې فنا راځي، نو هغه د خدای پاک زوی یا اله معبود نشي کېدی. القیوم، انتظام چلونکی یوازې الله دی، د دې کائناتو انتظام هیڅ چاته نه دی حواله کړی. عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه مدبر متصرفه دا نه دی او نه اله دی نه خدای دی. نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کړی دی په تا باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کتاب په حق باندې، مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کوونکی دی دا کتابونو چې د دې نه مخکې دي. وانزل التورات والانجیل، او نازل کړی دی تورات او انجیل من قبل د دې نه مخکې، هدى للناس، دا هدایت دی لپاره د خلق. وانزل الفرقان، او نازل کړی دی فرق راوستونکی کتاب په مابین د حق او د باطل کې. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، یقینا کسان چې کافر دي د الله په آیاتونو باندې د هغوی لپاره عذاب دی سخت. والله عزیز ذو انتقام، الله پاک زورور دی خاوند د بدلې اغوستلو دی. الله پاک په تا باندې کتاب نازل کړی دی، د دې مراد قرآن دی، په حق یې نازل کړی دی. دا کتاب تصدیق کوونکی دی د مخکنو کتابونو، او په هغه کتابونو کې هم تصدیق دی، کتاب موجود دی په هغې کې هم دا و، په هغه تورات او انجیل او زبور او په دې کتابونو کې. د دې نه وروستو به آخري پیغمبر راځي، د هغه سره به آخري کتاب وي. نو هغه کتابونه مصدق د دې کتابونو دي، او دا کتاب چې دی مصدق دی تصدیق کوونکی دی د هغه زړو کتابونو، په دې کې هېڅ ټکراو نشته. وانزل التورات والانجیل، تورات او انجیل چې کوم دی هغه نازل کړي دي، تورات او انجیل. تورات عبرانی لفظ دی، دا په معنا د شریعت سره دی، او انجیل چې کوم دی یونانی لفظ دی، د دې معنا د بشارت او خوشخبری زیری دا معنی دي. تورات او انجیل نازل کړي دي من قبل د دې نه مخکې، چې هدایت دی لپاره د خلقو. په خپل دور کې هغه کتابونه حق وو، هدایت لپاره د خلقو. کله چې آخري کتاب نازل شو، آخري پیغمبر راغی، نو په هغې سره هغه مخکني دینونه ټول منسوخ وګرځېده. وانزل الفرقان، الله پاک فرق راوستونکی کتاب نازل کړی دی په مابین د حق او د باطل کې. د دې نه مراد هم قرآن دی، دا صفت د قرآن دی. بعضې وایي چې د دې نه مراد هغه نور کتابونه لکه زبور شو او یا صحیفې، ابراهیم علیه السلام باندې چې کوم صحیفې نازلې شوي وي، یا موسی علیه السلام باندې تورات نه مخکې وغیره، شیس علیه السلام باندې، دا چې مراد دي چې فرق راوستونکي کتابونه په مابین د حق او د باطل کې. ان الذين كفروا بآيات الله، یقینا کسان چې کفر کوي د الله په آیاتونو باندې، د هغوی لپاره عذاب دی سخت. الله پاک زورور دی، غالب دی، ذو انتقام او خاوند د بدلې اغوستلو دی، بدله اخلي. ان الله لا يخفى عليه شيء، یقینا الله پاک پټ نه دی په هغه باندې هیڅ شی، فی الارض ولا فی السماء، په ځمکه کې ولا فی السماء او په اسمان کې، د الله نه هیڅ شی پټ نه دی، هر څه په الله پاک باندې ښکاره دي. دا صفت د الله دی، دا صفت د
عیسی علیه السلام نه دی. تاسو چې عیسی علیه السلام ته ای نصاراو اله وایي دا خبره غلطه ده. عیسی علیه السلام په هر څه باندې خبردار نه و. هو الذي يصوركم في الارحام، الله هغه ذات دی چې تاسو له شکلونه درکوي په بچیدانو د میندو کې. کیف یشاء څرنګه چې وغواړي. لا اله الا هو العزیز الحکیم، نشته لایق د عبادت مگر دغه یو الله دی. العزیز زورور دی، الحکیم او حکمت والا دی. الله پاک د مور پر رحم کې شکل ورکوي ماشوم ته، هغه په خبردار دی. دغه ماشوم چې دی دا نر دی او که ماده ده، او دا خوبصورت دی که بدصورت دی، او دا ماشوم هغه خوش قسمته دی که بد قسمته دی، جنتی دی که دوزخی دی، دا ټول حالات الله پاک ته معلوم دی، بل چاته نه معلومه. دا پورا اندامونو والا دی که نیمګړي اندامونو والا دی، دا هر څه الله پاک ته معلوم دی. نو عیسی علیه السلام خو مور په خېټه کې هغه جوړ شوی دی، نو هغه اله نشي کېدی. اله هغه ذات دی چې د مور په خېټه کې هغه شکل ورکوي معشوم له. او عیسی علیه السلام خو په خپله د مور په خېټه کې پاتې شوی دی، نو هغه څنګه هغه معبود کېدی شي؟ هغه خو د الله پاک بنده دی. لا اله الا هو العزیز الحکیم، لایق د عبادت نشتی مگر دغه یو الله دی چې هغه زورور دی او حکمت والا دی. الف لام میم، الله پاک عالم دی په معنا دی حروف. الله لا اله الا هو، الله پاک نشته لایق د عبادت مگر دغه یو الله دی. الحی ژوندی دی همیشه، القیوم او انتظام چلونکی دی د کائناتو. نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کړی دی په تا باندې ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم کتاب په حق چې قرآن دی. مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې دینه مخکې دي. وانزل التورات والانجیل، او نازل کړی دی تورات او انجیل من قبل د دینه مخکې. هدى للناس، هدایت دی لپاره د خلق. وانزل الفرقان، نازل کړی دی فرق راوستونکي کتابونه او صحیفې. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، یقینا کسان چې هغه انکار کوي د الله د آیاتونو، د هغو لپاره عذاب دی سخت. والله عزیز، الله پاک زورور دی، ذو انتقام او خاوند بدلی اخیستلو دی. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، یقینا الله پاک پټ نه دی په هغه باندې هیڅ شی په ځمکه او نه په اسمان کې. هو الذي، دا الله هغه ذات دی چې تاسو له شکل درکوي په بچیدانو د میندو کې. کیف یشاء څرنګه چې هغه وغواړي. لا اله الا هو، نشته لایق د عبادت مگر دغه یو الله دی. العزیز زورور دی، الحکیم حکمت والا دی. ربنا